بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. عزتمندو زمونږ او ستاسو دین یعنی اسلام مونږ او تاسو ته د زندګۍ په هر قدم او هر موړ باندې خپل احکامات او خپل تعلیمات راکوي چې په هغې باندې زمونږ او تاسو ته عمل کول او په هغې باندې وخت تېرول او ژوند تېرول دا زمونږ او ستاسو ذمهواري ده. نن یو مسله ذکر کوو عزتمندو، هغه مسله د قرض ده چې قرض اخیستل په اسلام کې څنګه دي، بیا د قرض څه آداب دي، چا چې قرض اخیستی هغه له څه آداب دي، څوک چې قرض ورکوي هغه دپاره څه آداب دي. مختصرا به انشاءالله ذکر کوو او بیا به دا هم ذکر کوو چې چا باندې ډېر قرضونه وي او د حد نه زیات وي، اسلام څه داسې طریقې ښودلې دي چې هغه دې اختیار کړي او الله رب العزت دې د دې قرض نه خلاص کړي. اول ادب خو د قرض عزتمندو دا یاد ساتئ چې قرض انسان اخلي نو دا به د ډېرې مجبورۍ د وجې نه اخلي او د مجبورۍ نه بغیر د انسان دپاره قرض اخیستل دا ښه خبره نه ده. د دې سره د انسان فقر نور هم زیاتېږي او مجبوري هغه معلوم څیزونه دي، یعنی د انسان بعضې خواهشات دي او هغه خواهشات چې کوم دی د هغې د پوره کولو دپاره که قرض اخلي عزتمندو نو دا د ده لپاره ډېر یو نامناسب کار دی. البته که داسې څه ضروريات وي چې د هغې نه بغیر د ده وخت تېرېدل دا مشکل شي او هغې دپاره انسان قرض اخلي نو د دې بیا شریعت اجازت ورکوي، دا اجازت د انسان لپاره شته چې دا قرض واخلي. اوس چې سړی قرض اخلي نو دې څه آداب قرآن کریم ذکر کړي دي، څه احادیثو کې راغلي دي. اول ادب په قرآن کریم کې چې راغلی دی د قرض اخیستلو هغه دا دی چې د قرض دا معامله چې کله کیږي، یعنی یو کس د بل کس نه قرض اخلي پکار ده چې دا ولیکلی شي. الله رب فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، دا ولیکئ عزتمندو. نو دا لیکل دا ډېر ضروري دي. د دې غټه فایده دا ده چې بیا مخکې په دې معامله کې سلانجې پونجې هغه نه راځي. د اسلام په هر یو تعلیم باندې عمل کول دا زمونږ او ستاسو لپاره په دې کې فایده ده. دویم ادب قرآن کریم چې ذکر کړی دی هغه دا دی چې دا کومه معامله د قرض کیږي په دې کې ګواهان وټاکلی شي نو دا به ډېره بهتره وي. کله چې ګواهان وټاکلی شي نو بیا هم په دې معامله کې لانجې نه راځي. دا هم قرآن کریم ذکر کړی ده واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دا ادب هم قرآن کریم ذکر کړی دی. بل ادب د قرض متعلق چې کتابونو کې راغلی دی او په حدیثو کې هغه دا دی چې په دې قرض کې سودي معامله ونه شي، ځکه چې سود اسلام نه خوښوي او اسلام د سود مخالف دی او اسلام چې کوم دی هغه د سود ډېر مذمت کوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي د جابر رضی الله عنه روایت لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی نبی علیه السلام لعنت لګلی دی آکل الربا، په خوړونکي د سود باندې، وموکله او په بل باندې د خوړونکي یعنی بل چاته سود ورکوونکي باندې نبی اسلام لعنت لګلی دی. وکاتبه د دې کاتب یعنی لیکونکي د سود په ده باندې هم لعنت لګلی دی. وشاهدیه او په دې معامله کې سودي معامله کې کوم ګواهان دي په دې باندې هم نبی علیه السلام لعنت لګلی دی. وقال فرمایي نبی علیه السلام هم سواء، دا ټول په دې ګناه کې شریک دي. عزتمندو د قرض بل ادب دا دی چې په هغې کې سودي معامله ونه شي، ځکه سود اسلام نه خوښوي او الله رب العزت په دې باندې ناراضه کېږي. بل یو ادب هغه د قرض اخیستونکي دپاره دا دی چې دی دا قرض اخلي نو په دې نیت دی واخلي، په دې کې په زړه کې دی مصمم او په ښه اراده د دې خبرو کې چې انشاءالله دا قرض به زه دته واپس ورکوم، څومره چې زما نه وس کېږي او څومره چې زر کولی شم زه به دا ورکوم. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، نبی علیه السلام مبارک نه روایت کېږي چې نبی علیه السلام وفرمایل من اخذ اموال الناس، څوک چې د چا نه قرض واخلي مال واخلي یرید او دې اراده لري اداءها د هغې د قرض د ادا کولو نو ادها الله عنه، الله رب العزت به د ده نه ادا کړي، یعنی الله رب العزت به د ده د ادا کولو اسباب مهیا کړي. عزتمندو چې قرض سړی اخلي او په دې نیت واخلي چې زه به دا قرض ورکوم نو الله رب العزت به د سره په دې قرض ورکولو کې مدد کوي. بل ادب د قرض هغه چې حدیثو کې راغلی دی هغه دا دی چې کله د چا چې قرض اخیستی دی د سره وس پیدا شي او قرض ورکولو باندې قادر شي نو ټال مټول د دې نه کوي، یعنی خبر رستو نه کوي چې نن به درکم او سبا به درکم او بل سبا به درکم، نه بس چې کله ته قادر شو نو ډایرکټ قرض ورکه او دی
ټال مټول د حدیث کې ظلم ویل شوی دی. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل مطل الغنی ظلم، د مالدار سړي دا ټال مټول یعنی دا قرض نه ورکول دا ظلم دی. عزتمندو د دې ظلم نه ځان ساتل پکار دي، او ځکه چې دا څوک انسان ته چې قرض ورکړي دا یو ښېګړه کوي د سره، نو بیا د دې ټال مټول ځان ساتل پکار دي، دا یو ظلم دی. او دغه رنګ بل ادب په قرض معامله کې دا دی چې دا څوک قرض ورکوي او دې چې بیا د خپل قرضداري نه قرض غواړي، نو دې په نرمۍ سره وغواړي. شریعت حکم دا دی چې په نرمۍ سره دې وغواړي. د جابر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه السلام وفرمایل رحم الله رجلا سمحا، الله رب عزت په هغه سړي باندې رحم وکړي چې هغه نرمي کوي. اذا باع، کله چې یو شی هغه چې کوم دی خرڅوي، و اذا اشترى، چې کله یو شی اخلي، و اذا اقتضى، چې کله چانه قرض وصولي کوي. په دې ټولو معاملو کې چې څوک نرمي کوي، نبی اسلام ورته دعا کړې چې الله دې په رحم وکړي. او بل ادب د ده دپاره د چا چې قرض ورکړی دی چاته قرضداري ته، نو د ده دپاره چې کوم دی بل ادب قرآن کریم دا ذکر کړی دی چې و ان کان ذو عسرة، تا چې چاله قرض ورکړی دی قرضدار یې که هغه چېرته غریب وي، نو فناظرة الی میسرة، هغه ته چې کوم دی د مالدارۍ پورې هغه ته مهلت ورکړه. خیر دی که مهلت پوره شوی دی هغه ته مهلت زیات کړه، په دې به تعالی الله رب عزت اجر درکوي. په بل حدیث کې راځي چې څوک چاته قرض ورکړي او تر څو لا نیټه نه راغلي، نو څونه قرض د سړي د قرضداري ته ورکړي، نو الله رب عزت به هره ورځ د په عملنامه کې د دومره صدقې اجر لیکي، څومره صدقه چې د انسان، څومره قرض چې د انسان د قرضداري ته ورکړي. او بیا چې کله تاریخ راورسي، نیټه راورسي او د قرض ادا نکو، او دی ولا بیا نور مهلت هم ورکړي چې خزه خیر یو 2 میاشتې بعد مثلا راکړه، یو 3 میاشتې بعد راکړه، نو بیا روزانه ډبل چې کوم دی عزتمندو ډبل صدقې ثواب د دې قرض مطابق هغه لیکل کېږي، او الله رب د اجر ورکړي. بل ادب دا چا چې قرض ورکړی دی د لپاره بل ادب هغه دا دی چې که کس ډېر غریب وي، د ده وس برابر وي، د چا چې قرض ورکړی دی، نو دی او دی ورته قرض معاف کړي. که د دې وس لري چې قرض معاف کولو سره د ته څه نقصان نه راځي، نو دی ورته قرض معاف کړي. الله رب فرمایي قرآن کریم کې وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، که تاسو دا قرض د قرضدار ته معاف کړئ، نو دا تاسو دپاره بیا ډېره بهتره ده، او که تاسو پوهیږئ. عزتمندو چا چې قرض اخیستی دی او د باندې قرض ډېر دی، نو د لپاره نبی علیه السلام مبارک یو دعا خوړې ده. علي رضی الله عنه روایت دی چې یو غلام ما ته راغی، هغه باندې څه پیسې وې، مکاتب غلام و، چې ما ته یې ویل چې زه عاجز یم چې خپلې پیسې ادا کړم، ما سره مدد وکړه. علي رضی الله عنه ورته وفرمایل آیا داسې کلمات درته ونه ښیم چې ما ته نبي اسلام ښودلي دي او ما ته دا ویلي دي که تا باندې د دې سویر غر عمره قرض هم وي، سویر یو غر دی عزتمندو، د دې سویر د غر عمره قرض هم وي، الله رب عزت به د تا نه ادا کړي. بیا ما ته وفرمایل چې داسې وایه اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. دا دعا کوانو الله رب عزت بس تا ته د قرض اسباب برابر کی، او که تا ته تا باندې د غر د سویر غر عمره قرض هم وي، الله رب عزت به د تا نه ادا کړي. نو عزتمندو د دې دعا ډېر بیا اهتمام پکار دی، سړی پکار دی چې ځان سره روزانه وي او دا دعا ډېره وي، او الله رب عزت به چې کوم دی د قرض اسباب هغه مهیا کړي. بیا چې تا له چا قرض درکړی دی او ته قرض واپس ورکړې، نو هغه ته داسې ووایه بارک الله لک فی اهلک و مالک، دا سنت طریقه ده، او دا چې کوم دی ته به هغه ته یو قسم دعا وکړي، او دا د نبي علیه السلام مبارک طریقه وه. چا نه به چې قرض واغستو هغه ته بیا واپس کولو، نو بیا به چې کوم دی دغه دعا ویله. الله رب عزت عمل کولو توفیق راکړي.